آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء من الخي والرعاف. باب د په بیان دا او دس کولو کې من القي د الټیونا والرعاف او د پوزي د وینینا پوزه دی وبېږي وینو کې او یا الټی وشي د دین او دس څنګه ده دا ناقص د وضو دی رعاف او دم کنه دي او قی اصل کې دا مسله د دې آیت کریمه متعلق ده او جاهدوا منکم من الغائط یا راشي یو تاسو د غټ او د اسماتي د زینا آیت راشي نو دا د اس په ولې ضروری ده دی بارہ کې ائمه مختلف رائے قائم کړي دي. ائمه ثلاثه وی دا جاهدوا منکم من الغائط دا ناقص د وضو دي، خود دینه مراد سبیلین دي، ما خرج من السبیلین. ولی ځکه په بیت الخلا کې خلک اخراج د سبیلین نه کوي کې د غیر سبیلین. او جاهدوا منکم من الغائط د غټو د اسماتي د زینه چې سوکراشي نو دس بکای یا بتیمم کوي، معنا دا چې ما خرج عن السبیلین دا ناقص د وضو دي. نو ما خرجا بس بعضو پکې شرط دا لګولای چې ما خرجا عن السبیلین او معتاد، او بعضی وی چې ما خرجا عن السبیلین که معتاد او که غیر معتاد. نو چې چا معتاد شرط لګولای نو ما خرجا عن السبیلین د سبیلینو نه چینجه روزي نو داسې نه ماتېږي ځکه دا معتاد نه دی، عادتي نه دی، همیشه خو داسې نه وي. او چې چا سبیلین شرط کړي نو که یو سړی په خېټه سیري کي او د هغې نه غټ اودس ماته یو دړی راوباسي نو هغې وایي اودس نه ماتېږي ځکه دا ما خرجه عن السبیلین نه دي. نو ائمه ثلاثه مسلک دا دی چې ناقص د وضو څه شی دی؟ ما خرجه عن السبیلین. نو قی او وینا دا ما خرجه عن السبیلین نه ده، لهذا ناقصه نه ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې د سبیلین تخصیص نشتا، کل ما خرج من الجسد من النجاست، هر هغه شی چې نجاستی او د بدن نه راوځي هغه ناقص د وضو دی. هلکه پرې پوه شئ، کوم شی چې نجاستی او د بدن نه راوځي هغه ناقص وضو دی. الټی نجاست ته او د بدن نه راووتې او وینه نجاست ته او د بدن نه راووته، لهذا دا ناقصه ده. هلکه پرې پوه شئ، دا حدیث ته ووایه، دا زموږ دلیل دی. قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين معلمنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عيش بن الوليد المخزومي عن أبي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فتوزأ ولقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صدقت له وضوءه. دا حدیث د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ دی. دې حدیث خصوصیت دار چې دا عشاری دی. عشاری هغه حدیث ته وایي چې د امام ترمذی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې لس واسطې راغلي. ګورئ، قال حدثنا ابو عبيده بن ابي الصفا واسحاق بن منصور قال عبيده حدث اخبرنا عبد الصمد دوشوي عبد الصمد بن الوارث قال حدثني ابي ادريس عن حسين المعلم سلوش يعني يحيى بن ابي كثير بنزش قال حدثني عبد الرحمن بن عمر شبكش عن يعيش وشوي المغزوي عن ابي التشوي عن معدان بن ابي طلحه نهشوي عن ابي الدرداء لشوي. دې ته ترمذی شریف کې د قیو او شاری حدیث دی.
او یو حدیث پکې ثلاثی دی. ثلاثی هغه ته وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مند کې درې واسطي څوی درې واسطي هغه جلد ثانی ابواب الفتن کې دی ثلاثی. او نسائی کې یو ثلاثی حدیث دی قل هو الله بارک چې قل هو الله واحد تعدل سلسل قران درې مېسه د قران. نسائی کې دا یو او بخاری شریف کې دوی ثلاثیات. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی رسول الله الټه وکړه او داسې وکړه فلقیت ثوبان بیا زما خامخ شوم د ثوبان سره په مسجد دمشق د دمشق په جمعات فذكرت ذلك لو دا خبره مې ورته وکړه چې دا سیدا چې نبی رسول الله الټه وکړه او داسې وکړه فقال صدقه هغه رښتیا ویری دي انا سببت له وضوء ما ورته وبو ور واچولې وبو ما ور واچولې چې نبی علیہ السلام او داس او ځکه صوبان آزاد شوی غلام و د نبی علیہ السلام. الکه تاسو په پوښتنه کې دا حدیث قوی دی دا زمونږ د چولټي نه روسته باو داس کې دا په پوښتنه دا الټه ما خرج من السبيلين ندی او حال دار چې ناقص د وضو شوی نبی علیہ السلام او داس. دا حدیث اگر چې قوی دی او د قوت وجه سره د قوت دلیل دا دی چې امام احمد ابن حنبل اگر چې فما خرج من السبيلين کې دایمه صلات مالک او شافعی صاحب مرګره دي په دې حدیث د وجه نه دا وی لار پرې خیدا وای کوینا او ولټي ډیری وینو بیا ناقص ته وصول دي اگر چې ما خرجان غیر سبیلین خو قائل نه دی خو دې حدیث د وجه نه قائل است. دا حدیث اگر چې قوی دی خو د احناف اصل دلیل ځکه نه دی چې د کې احتمالات څنګه احتمالات نبی علیہ السلام الټه وکړو په توزع او دسو دا احتمال شته چې بشاشت د وجه نه او داس کوي سره الټه وکي طبيعت خراب شي چې طبيعت ملک ټیک شي او شاید چې صفای د پاره نظافت د پاره کړي خله ګند شي چې خله می صفاش مخلا سره وینځي کنه یا کې دې سیدا احتمال هم پکې شته چې مخ کې نبی او دس نو بیا الټه مو کړو او دس منځله وکړو دا احتمالات پکې شته کنه اگر چې زمونږ دلیل دی امام ترمذی وایي قویم دی خدا احتمالات پکې شته. زمونږ اصل دلیل حدیث د ابن ماجه دی کم چې عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اصابه قیون او رعاف او قلص او مزیون فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبني علی صلاته وفي ذلك لا يتكلم. چاته چولټیو مرز ورسی او یا پوزه ویني شي او یا تی جړی وبلاړی شي یا مزی لاړی شي لاندې شي او دستو کې بیا د بنا علی الصلات کې او د خبرې نه کوي الکه تاسو به پوښتای دا زمونږ دلیل شي چې قای ولټیو د پاره پالیه توزع ویلې نور په کې خبرې پاتې نشي. دا وی دلیل حدیث د جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے دا غی دلیل حدیث دے جابر دے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی غزوہ ذات الرقاع کی دسی ہو چی واپسائی کی رہتی ہو زی کی نبی علیہ السلام پڑا ہوا اچھا دو صحابہ کرام ادرول پیری تا یو مہاجر ہو یو انصاری ہو چی تاس زمان سوکیداری کوئی منگو دکی یو بل طویل چی سبب ولاڑیو تب تیرک و زبا منز کوم او بیا بتا منز کې زبا پیرکو دا انصاری په مانزه ولاړ دی او د لری نه دشمن غش راغه ولګی دا او منځ مات نه کني چغه وکړه او ویني دی بای نو چې رسته پویسه زر سلام یې وکړ چې دشمن را نشي نو غیر اوخ کې چې ما خدا چا لنه منځ ګوره مات نه کا ګوره معلومه شې چې په وینه باندې او دس نه ماتيږي دا امام شافعی او امام مالک رحمه الله تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه خبر باندې تاسو سر شریف خلاص شي خلاص منګه ورته وایو چې په دې کې خو دوه خبرې دي د حدیث کې
یو دا دی چې وینه دې راووته او داسې مات نشي، او دویم دا وینه په جامو ولګېدل او جامې هم پلیتې نشي. حال دا دی چې تاسو خو به وینه د جامو د پلیتۍ قایله یې، تر دې پورې چې امام شافعي صاحب خو دې باره کې دومره سخت دی چې د ماشي عمره وینه هم په جامو پرته وي، جامې پلیتۍ. نو بیا وینه خو به دغه هم لګېدلې وه په جامو. نو د وینې نه د نجاست نه چې دې حدیث کې ستاسو څه جواب یې حقه زمونږ د نقض وضو نه جواب. هغوی بیا وایي چې نه داسې چل شو چې وینې داره نه ده، دا سیده تللې وه جامې پرې نه وې لمدې کړي. دا ښه خبره ده. دا د ابو داود د روایت خلاف ده. ابو داود کې داسې روایت دی فلما رأى المهاجر ما بالانصاري، مهاجر صحابي چې هغه وینه ولیدله چې په دغه ده په انصاري ده، نو وی لیدله خو جامې ولیدلې که نه، چې دارې وې خو هغه نه لیدلې که نه، دارې خو په ځمکه پرتې وې او بندې شوې به وې. ما بالانصاري هغه صحیح ولیدل چې انصاري په بدن پسې نښتي و. هلکه پې پوه شئ که پې پوه. اصل خبره دا ده حدیث د جابر دا غلبه حال او د عشق مسله ده. د قرآن ویل د قرآن په محبت کې داسې ننوتی و چې دی په ځان نه دی پوه شي. او دا معلومیږي د یو روایت نه هم، هغه دا دی چې دی وایي چې ما صورت کهف شروع کړی و فما احببت ان اقطعه، دا مې نه وه خوښه چې په منځ کې کټ کړمه چې ختم یې کړم چې هر څه وشي. نو دا د احوالو خبره ده، فقهي مسلې په احوال او په عشقي حالات باندې نه مرتب کیږي. ګورئ وقال اسحاق ابن منصور وی معدان ابن طلحه، دلته خو څوک راغله؟ معدان ابن ابي طلحه. په اسحاق ابن منصور د معدان ابن ابي طلحه په ځای معدان ابن طلحه ویلی دی. قال ابو عیسی امام ترمذی وی او ابن ابي طلحه اصح دی، چې کوم په سند کې ذکر شوی هغه صحیح دی. سید ابن منصور خبره اصح نه ده. قال ابو عیسی وقد روا غیر واحدن، روایت کړی دی ډېرو تنه د اهل علم نه، د اصحابو د نبي صلی الله علیه وسلم نه، غیر نه تابعین نه، الوضو من القی چې اودس به کې د الټۍ او د رافع نه، دا قول د سفیان ثوری د ابن مبارک او د احمد او د اسحاق دی. وقال بعض عالمان ویل دي لیس فی القی والرعاف وضوء، الټۍ کې او د پوزې په وینه کې اودس نشته، دا قول د مالک او د شافعی دی. وقد جود حسین المعلم هذا الحديث، او حسین معلم دا حدیث خود کره ذکر کړی دی. حسین معلم څوک دی؟ دی روایت کې ذکر دی که قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير، يحيى بن ابي كثير شاگرد. وحديث حسين اصح شيء بهذا الباب، او د حسين حدیث ډیر صحیح دی په دې باب. وروا معمر هذا الحديث، معمر هم دا حدیث ورکړ يحيى بن ابي كثير نه، لکه څنګه چې حسين معلم روایت کړو. او په اخطا فيه، معمر پکې خطا شوی دی، په دوه ځایونو کې خطا شوی دی. یو ځای فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن ابي الدرداء، يعيش بن وليد خالد بن معدان عن ابي الدرداء، ولم يذكر بالاوزاعي په کې نه ذکر کړه، نو هغه انقطاع کړی دا. او حسین معلم اتصال کړي، زیادت کړي، د زیادت د ثقه معتبري کړه، نو د مخالفت د ثقه کړي دي. معمر دم خطای دا کړي. وقال عن خالد ابن معدان، چې ویل دي خالد ابن معدان، او انما هو معدان ابن ابي طلحه، خو معدان ابن ابي طلحه ده، خالد ابن معدان نه ده کړه. معمر په دې دوه ځایونو کې خطا شوی. د حسین ابن معلم دا روایت صحیح ده. باب الوضو بالنبیذ، باب د په بیان دا اودس کولو په نبیذ باندې. نبیذ د فعیل وزن ده په معنا د منبوذ سره. منبوذ اچول شي، نبذ اچولو ته وایي. منبوذ هغه شی چې غورځول شوی. ممیز او یا کجوري او دا سره په دغه کې واچي، اوبو کې واچي، او چې خوږی شي اوبه دې ته نبیذ وایي. څه ورته وایي؟ نبیذ. منبوذ الکه نبیذ مبارک سلور صورت دي چې په دې اودس کیږي کنه کیږي. یو خو د غیر تمر نبیذ چې دی په دې په اتفاق اودس نه دی جایز. غیر تمر لکه د ممیزو او یا د بلسا نبیذ. یو دا شو. دویم صورت
کجوري دي په اوبو کې اچولې دي او هغه نه خوږې شوي دي او نه پکې سکر راغلی دی او نه د اوبو رقت ختم شوی دی، نو په دې بل اتفاق اودس جایز دی. تاسې پې پوه غیر حلو، غیر مسکر او غیر غلیظ، په دې صورت بل اتفاق جایز دی. دویم حلو، مسکر، غلیظ، په دې بل اتفاق اودس نه دی جایز. خوږیمی اسکارم پکې او رقتم ختم شي، په دې بل اتفاق جایز نه. درې صورته. څلورم صورت دا اختلافي دی، هغه دا دی چې حلو غیر مسکر غیر غلیظ، اوبه خوږې شوي دي خو سکر هم پکې نشته، نشه او رقت هم نه دی ختم شوی، نرمې دي، په دې اودس څنګه دی؟ دا اختلافي خبره. ائمه ثلاثه امام یوسف وایي اودس پې ناجایز دی، ځکه قرآن کریم کې خدای په ان لم تجدوا ماء فتیمموا، که اوبه هم پیدا نه کړې نو اودس وکړئ. تاسې پې پوه شئ، که اوبه هم پیدا نه کړې نو اودس وکړئ. او دا خو اوبه نه دي، که اوبه هم پیدا نه کړې نو تیمم وکړئ، نو دا اوبه نه دي، لہذا تیمم کول پکار دي. دا ائمه ثلاثه وایي. امام ابو یوسف زمونږ د مذهب ورسره ملګری دی. امام ابو حنیفه څه وایي؟ امام ابو حنیفه نه څلور اقوال دي. اول قول دا چې وضو ضروري دی او تیمم نه دی جایز، اودس به پکې، دا یو قول شو. دویم قول دا چې جمع د وضو او د تیمم دا، او دا جمع مستحب ده. څه ده؟ دریم دا چې جمع د وضو د تیمم پکې او دا جمع واجب ده. دا د امام محمد قولم دی. او څلورم قول د ائمه ثلاثه او د قول مطابق دی چې تیمم پکې او اودس پې نه دی جایز. دا رجوع شو د قول، د قول د چا ته؟ ائمه ثلاثه او ته. لکه پې پوه شئ الکانو، تاسې هم لګیایي، موږ هم لګیایي. دا آواز تاسې نه راځي که بله نه، بل ځای نه راځي، دی نه راځي که بره نه راځي؟ آواز ما ته راځي، بره نه راځي. لږ خلک ګزاره وکړئ، لږ صبر وکړئ. هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ. څلورم صورت دا دی چې ما باندې پس ائمه ثلاثه او قول ته رجوع کړې ده چې اودس پې نه کېږي، تیمم به کېږي. تاسې پې پوه شئ. خو ځکه چېرته رجوع د ابو حنیفه ثابته شي او دا مفتابهي قول هم دی، نو بیا خو څه لانجه نشته، لانجه خو بیا نه ده پکار، اختلاف ختم شو. خو دا ده چې د زور قول مطابق موږ دلیل پیش کوو د ابو حنیفه په قول، چې ابو حنیفه مخکې قایله و د اودس، هغې کې بې دلیله خبره نه وه. نو دلیل حدیث د ابن مسعود دی، دا د ابو حنیفه دلیل دی او په دې درې اعتراضات دي او د هغې جوابات. وایه قال حدثنا عدنان قال حدثنا شريك عن ابي بزار عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالني النبي صلى الله عليه وسلم عن الادوات فقلت النبي فقال تمره طيبه وماء طهور قال فتوضا منه. دا یو اوږد حدیث دی خو دته ټوکړه راخیستې ده. نبی علیہ السلام پیریانو له دعوت ورکاو، عبدالله ابن مسعود یې ځان سره بوتو. دا د نصیبین یو علاقه ده د هغې پیریانو، او دا حجون کې و. حجون د مکې بره حصې ته وایي معلات، هلته مقبره د جنت المعلات ورته وایي، خدیجه رضی الله تعالی عنها پکې ښخه ده. او هلته یو جومات هم جوړ دی، مسجد الجن ورته وایي. هغې علاقې ته ابن مسعود ځان سره بوت. ابن مسعود نه کرخه تاو کړه چې دې کرخې نه به ته نه وځي، او دی لږ مخکې لاړه. ابن مسعود وایي چې لږ وروسته بیا خلک را شروع شو، یو قسم خلک و چې ډېر زړه مې و چې زه د دې کرښې نه واوړم چې نبي علیه السلام ته چا تکلیف نه را رسولی. بیا مې وویلې چې نبي علیه السلام د کرښې نه منع کړی یم، نو بیا ونوتم. سحر ټیم چې ښځه ناست یم، سحر ټیم رسول الله سلام راغی او راته ویل چې څه شته؟ ما ورته ویل چې او نبیز دي او داسې پې وکړه. صحیح شو. ما ته چې دا څوک چې پیریانو دعوت مې ورکړه د نصیبین نه راغلي و. صحیح شو. نو وای نبی علیہ السلام راته وفرمایل ما پیاده وته کدی لوخي کې دي سدي، فقلت نبیز دي، فقال تمره طیبه پاکیزه کجوره ده و مان طهور او پاکی وبدي. قال ابن مسعود وی فتوزع منه، نبی علیہ السلام د دین او دسکو. دا د ابو حنیفه دلیل دی چې او دس پکې
په دې حدیث باندې یو درې اعتراض دي. یو اعتراض دار چې دی کې ابو زید راغلی دی عن ابي زید عن عبد الله ابن مسعود. ابو زید مجهول العین هم دی او مجهول الحال هم دی. مجهول العین هغه راوي ته وایي چې صرف یو شاګرد ترنه حدیث روایت کړي، دویم نه. او مجهول الحال هغه راوي ته وایي چې د جرح او د تعدیل امامان نه د جرح کړي او نه توثیق کړي، سره نه ذکر کړي. ابو زید هم مجهول العین دی او هم مجهول الحال دی. مجهول العین ذکر صرف ابو فزاره د دنا روایت کړي، بل چاته نه دی کړي. مجهول الحال ذکر دی چې سیرت جرح او تعدیل امامانو د بیان نه دی کړي. لیکن د دې جواب دار چې مجهول العین نه دی، ځکه ابو فزاره متفرد نه دی د پر روایتو کې. د دنا روایت ابو روح عطیه ابن الحارث هم کړی دی، لہذا په دو شاګردانو باندې سړی د جهالت نوزی، لہذا مجهول العین نشو. او کتا سوای چې مجهول الحال دی، جرح او د تعدیل امامانو د کتابونو کې نه دي ذکر کړي، جواب دار چې د اول طبقه تابعین راوي دي او باقي کې وخت کې جرح او د تعدیل دمر رواج نه او هغه وخت او د زمانه د خلکو سره خلق گزاره کوي چې خلق کو. او دلیل دار دې دلیل دار چې په سور الحره کې کبشا او حمیده دا د اول طبقه روات دي. او امام ترمذی منلی دي دا وی حدیث ته حسن صحیح ویل دي. او حال دار چې جرح او د تعدیل امامان هغه دي ذکر کړي، دلته دی باندې ول اعتراض کوي. دیم اعتراض دار چې ابو فزاره مجهول دی، چې دا به راشد ابن کیسان یو قبل سوق بای. نو جواب دار چې ابو فزاره معلوم دی، دا راشد ابن کیسان دی. او کتا سوا چې راشد ابن کیسان به یو قبل سوق بای، دا محض احتمال دی. او دا سه احتمالات راتل دا خوسو معلوم سره نشي مجهول وله. دریم اعتراض دا دی چې د عبد الله ابن مسعود زوی دی ابو عبیده، هغه په تاکید سره وایي چې ابن مسعود په لیلۃ الجن کې د نبی علیہ السلام سره نو، او تاسو وایي چې د نبی علیہ السلام سره وو. نو د دې جواب دا دی چې لیلۃ الجن کې ابن مسعود د نبی علیہ السلام سره وو، او زوی چې وایي چې نو، دا غي دا مطلب دی چې د نبی علیہ السلام سره دعوت پځه کې نو، الکه تا دعوت زه تا ور سره نو تلله، لہذا دا حدیث صحیح دی. قال ابو عیسی وانما روی هذا الحديث عن ابي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابو زيد رجل مجهول عند اهل الحديث. ابو زيد رجل مجهول عند لا نعرف الروايات غير هذا الحديث. مونږ ته نه معلوم دته روایت غیر د دې حدیث نه، مجهول شو. مونږ ویل چې مجهول نه دی. وقد راى بعض اهل العلم الوضوء بالنبيذ. بعض اهل العلم راى ذلك وضوء بالنبيذ جائز د دین سفیان دی وغيره. وقال بعض من يتوضا بالنبيذ، قول الشافعي و احمد و اسحاق دی. وقال اسحاق وی نبتلی رجلا بهذا، کسره مبتلا شي په دې نبیذ په توضا بالنبیذ و يتيمم، او دس په نبیذ کې تیمم کې احب الی ذات ما ډیر خوخه. قال ابو عیسی و یقول د من یقول، قول د هغه چا چې وی لا يتوضا بالنبیذ اقرب الى الكتاب دی، چې او دس په نبیذ نه کې تیمم وو کې دا قران ته ډیر نږدې دی، واشبه ډیر نږدې دی. ځکه خدای وی پلم تجدو مان پتیمم سعیدان طیبا، چوبنه وینو تیمم په پاکه خاور وکي. اوس وبنشت نبیز دي کنه، دي تاسو کو نبیز باب المزمت من اللبن. د دې تعلق د آداب سره د اختلاف پکې نشته، چې پای اوس کې نو بیا خپل وینځ نو دا مستحب خبره ده، هیڅ اختلاف پکې نشته. نبی علیہ السلام پای وس کړي بیا وبره وکړي په مزمزه خلای وینځل. وقال ان له د سماعلت ذکر کې چې دې پر چربی د وړواله ده. او په باب عن سهل ابن سعد، په دې باب کې د سهل ابن سعد حدیث هم شته، ابن ماجه کې ده، او د ابن سلیمه حدیث هم ابن ماجه کې ده. قال ابو عیسی و دا حدیث حسن صحیح ده. وقد را بعض اهل العلم، بعض اهل العلم رایا ده چې المزمزه من اللبن، مزمزه به د پایونه کې، وهذا عندنا على الاستحباب، زمون په نزد استحباب دي. ولم يرى بعضهم المزمزه من اللبن،
او نه دی غنلې بعضو مزمزه د لبن نه واجب نه ده غنلې مستحب ټولو غنلې ده بعضی واجب غني عمل د نبی ته مونږ وې دا په استحباب باندې حمل ده بس